बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रकीम जान जलबैत उस खिदमत के हाजिर दे कतून को ते परचनार और दे ज़िले कुरम पर हवाले सारा मुकम्मल तफसीलात पर दगवीला के दर सर शमिलो चिनोर ना दे रतल वाला व कन्वई चागा पेशावर तरवन व बगन की चागा पागा बंदे फायरिंग वशो दे दहशतगर्द तरफ ना चागा की कीमती जनुना जाय शो दे हगना बाद पहिला की कुम किस्म ता सूरत हाल रोनमा शि बदी हवाले सारा मुकम्मल तफसील दर सर शमिलो मदा व्लॉग दर सर ज़ियत नज़ियत शेयर कुछ ज़िले कुरम पर हालत हवाले सारा हर यो कास्ता बखूबी इल्म परचनार ना راتلونکي وکړوي بګن په مقام سره ورځېدل چې په هغه کې څلوېښتونه باندې کسان مړه شو چې په هغه کې ماشومان زنانه او بوډاګان وغیره هم شامل وو یقینا انتهایی ظلم وشو زیاتی وشو چې په هغه باندې چې څومره هم ضلع کرم او څومره هم پاکستان و هغه ودرېدل تر دې حده پورې چې د هغه مزامات وزیر اعظم پاکستان میاں شهباز شریف صاحب هم په خپل لفظونو کې وکړ تر دې حده پورې چې یو سرکاري وپد د پرچنار دوره هم وکړه او په خپل دورې کې د دغه واقع برفور الفاظ سره مزامات هم وکړ اوس د دغه واقع مکمل پس منظر درته بیانوم صداغه واقعیا چې کله رونما شوله د هغه نه بعد په علاقې کې کوم قسم ته صورتحال مانځ ته راغلو په میډیا باندې کوم قسم ته صورتحال روان دي او حقیقتا کوم قسم ته صورتحال په دغه علاقې په دغه وطن کې روان دا واقعیا چې کله رونما شوله په علاقې کې د خوف او هراس فضا قائم او دائم و د هغه نه بعد د اطلاعات راغلو چې دغه واقعي ذمہ داری تحریک طالبان طرف نه واخیستل شو خو بهرحال په دغه کنوي کې څومره هم مړ خلکو دي دغه جنازې وغیرہ وشولې دغه خلک تدفین وکړلو د هغه نه بعد اپر کرم پرچنور طرف نه یو احتجاج کال ورکول کېږي چې دغه احتجاج کال کې څومره هم خلک دي د پرچنار ولا هغه ټول روډونو ټاټل پرچنار کوم شهرا دي دغه اشارات زنون ورسوي بیا په دغه شهرا باندې څومره هم سرکري املاک دي چې هغه پرچنار ته د انټری ګیټ په شکل کې دوستو یقینا علم وی څوک بلوړي پیچ پرچنار ته هغه انټری ګیټ باندې ورونه بلکې مشتعل مظاهرین څوک دی هغه پاکستان څوک جنډا دی جنډا ته هم لیدل شوی دغه جنډا راکوځ کړی شي د کالا ادم ګروپ دغه جنډا ور باندې ولګول شي هغه نه په دغه مشتعل مظاهرین څوک دی دغه رسی پټل پرچنار شهرا باندې د ملکي حدود ته ملکي حدود کې هم دوی څوک چیک پوسټ دی هغه چیک پوسټ وسیزوي د هغه نه بعد چې هر کله مخام ټایم شو مخام ټایم کې دغه اطلاعات د لور کوم طرف نه راغلو چې په بګن علاقې کې د الیزای ایرپون کلی او د بګن ترمن کوم دی جګړه خاخه دي دغه بریکینګ نیوز کوم دغه موږ په سوشل میډیا باندې وچلولو په هغه کې زیاتره خلکو کمنټونه دا وکړل بګن علاقې کې د پاک آرمی طرف نه اپریشن کوم دی هغه روان دي خو دغه اپریشن په شا کې کوم قسم ته کروي د زینبیونو ګروپونو روانه کړي واغه ویډیوز وغیرہ څومره هم فوټیج دي دغه په تور ثبوت تاسو لیدل شو خو نه بعد تور شپې کې د زینبون څومره هم ګروپونو او هغه ګروپونو په بګن علاقې باندې په بګن بازار باندې حمله وکړه چې په بګن بازار کې ورونه بل کړو بګن بازار کې څومره هم د قانونو هغه لوټ کړلو تر دې حده پورې چې هغه کې کوم وړه وړي چینی وغیرہ څومره هم دغه د قانونو کې هغه یوړلو لوټ کړو یو د دې چې دغه یو قسم ته ریاکشن و د هغه کنوي په حواله سره چې دغه کنوي په بګن کې دزیدلې دي او دغه کې د بګن والا پورا خلکو لاس دي نو په دغه ریاکشن کې دغه خلک د ګروپونو راغلي چې په هغه کې بګن بازار د بګن کوم کورونه و هغه ته دوی داخل شو تر څنګه چې تاسو سره ویډیوز پروف وغیرہ هم دلته لیدای شو د هغه نه بعد بیا د خلکو زنور سروي وغیرہ وغه کوم دي ستلې ول کور کې وی هغه هم دوی لوټ کړي نه علاوه څلورو میاشتو یو مشوم دلته تاسو سره لیدای هم شو چې دغه مشوم په دغه واقعي کې مړ شوی دی یقینا په کومه کنوي چې د زیدلې په هغه کنوي کې هم د شپږو میاشتو مشوم خو په دغه واقعي کې هم د څلورو میاشتو مشوم چې کومه ده هغه ورکه لوکمای اجل جوړ شوی دی او دا یو ریونج و د دوی طرف نه دا یو بدلا و چې دا خلکو باندې دوی مسلط کړ چې دا واقعیت څومره هم رغلي تاسو په علاقې کې ولې دا تاسو په خواخه باندې شوی لکه څومره کورونو واغه لوټ کړل شو تر دې دا پوری څومره زناناوي مړې کړل شوی او ډېر بے دردۍ سره قتل کړل شوی دی هغه نه بعد څلور میاشتو څومره شمون هغه قتل کړل شو دی افسوس خبره ده هغه دغه دی چې د مسجد امام څوم سار دی هغه دې غنا تنه جدا کړي دي کټ کړي دي او بیا پاکار می چې کوز دی پاګه چې کوز باندې دوی یې خېده تر دې د پوری چې هر طرف یو قسم ته دوی خوف او هروس په علاقې کې پیلو کړي دي قتل او غارت جوړ کړي دي لوټ ماری کړي دي د هغه نه بعد بیا دوی ټیک ټاک ویډیوز سوشل میډیا بعد کې دوی زینت جوړ کړي خلکو د دغه حمله نه بعد وبسي کړي دي چې لور کوم را خلک خبر شوی دي د خلک څنګه د پوری اغزه ته لوړ دي ورونه وغیرہ مړ کړي دي په سحر باندې بیا د بګن بازار کوم صورت حال دی هغه تاسو په خپل دغه ویډیو کې لیدل شو چې مکمل طور باندې کندرات شکل اختیار کړي دي په دغه باندې شپې حمله تیر شوی دي لوټ پوټ شوی دي ورکه دکانونه موت شوی دي ورونه لګول شوی دي کورونه لوټ کړي
شوي دي کله په دغه بازار کې ورونه لګېږي یو کس په ویډیو کې دغه خبره کوي چې دا د ماشوم چې کومه دی د هغه بدلاوه چې هغه دلته کې وینه تاسو تعالی کړې وه نو دغه یوه سلسله مخکې نه هم روانه دي کتونکو چې یو طرف ته فریقین قتل وکړي بیا دویم طرف ته کوشش بل فریق کوي چې هغه نه باندې قتلونه زه د دوی وکړم دا یوه سلسله دی هغه نه بعد دغو ګروپونو والا مکمل طور باندې واپسې کړي دي خپلو ځایونو ته او بیا په سوشل میډیا باندې دوی الټا دغه ناره چې کومه دی دا هم خوره کړې دي چې په بګن کې پاک آرمي طرف نه اپریشن دغه کروي دي پاک فوج طرف نه نه وه دا کروي دي د دوی چې څومره هم کلادم ګروپونه دي دغو ګروپونو طرف نه دغه کروایانې وشو تعجب خبره دغه دی چې څومره هم دا واقعه دی هغه واقعه په سوشل میډیا باندې هایلایټ کیږي خو هغه د پرچنار د کنوای طرف نه هایلایټ کیږي په هغې کنوای ریاکشن کې چې دوی کوم قسم ته رد عمل وکړلو په بګن علاقې بګن بازار کې کوم قتل عام وشو هغه نن ټروت څومره هم دی هغه حقیقت څومره هم دی هغه د سوشل میډیا نه پانه کومل صورتحال نه تاسو آګاه کوو چې دغه سلسله کوم قسم ته روانه شو او دغه دوی کوم قسم ته ریوینج وخستو او بیا په څه طریقې سره وخستو مدري د دغه کنوای قبول چا کړي و او بیا دوی ظلم او زیاته کوم ځای کې وکړلو په دې نه علاوه بیا خبره وکړل شي د کاله ادم ګروپونو موجودګي خبره نو ساجد حسین توري ولا چې کوم یو زوړ نایاب کلیپ دی دا هم در سره لږ وګورو چې د کې څه هیڅوک نشته نه دلته کې حزب الله شته نه دلته کې مطلب دی چې بل تصنیف شته که آج څوک ورکړي مخفل ټرایب دي مخفل خلک تاسو کتونکو ولیدلو او ټول نه افسوسناک کلیپ چې هغه یو بېګا سوشل میډیا باندې تصویر هم چې لیدلی د مسجد امام چې دی هغه سارې کټ کړی دی بیا د آرمي چیک پوسټ باندې هغه سارې یې کړي چې په هغې کې ځینو خلکو بیا دا خبره کړې چې دا تصویر ایډیټ شوی دی خو د هغه ویډیو پروف زه ته ښیم دا هم لږ سره وګورو هغه ورور دی دا دردناک فوټیج به هم یقینا تاسو لیدلی وي دا ویلاګ کې مو تاسو ته صرف اور صرف د ضلع کورم د پرچنار د کنوای نه بعد څه کوم حالات رونما شو او نن ورځې پورې هغه چلو دي چې د هغه په سلسلې کې په ابر کورم کونجلې ځای غوزګړي کې هم جګړه شروع دي لور کورم بلشخیل کوم قوم کې هم جګړه شروع جګړې د پیلو کېدل او خدشات اظهار کېږي نور ځینو کې به هم د جګړه پیلو کېږي چې دغه جګړه بر وخت بند نکړل شو